نواز شریف اخر د عمران خان نه شکست تسلیم کړی دی او عمران خان ته د مذاکرات کولو د پاره یو اهم پیغام جاری کړی دی. آیا عمران خان به نواز شریف سره مذاکرات وکړي کنه؟ په دې تفصیلا خبره کوو. خو دې نه علاوه د عمران خان او د پی ټی آی د پاره د پی ټی آی نه یو غټه پابندي هم ختمه شوې ده. عمران خان فوجي ټرایل نه بچ کېدو د پاره اسلام آباد های کورټ کې درخواست جمع کړي. پاغه هم تفصیلا خبره کوو. بیرستر ګوهر د پی ټی آی پارلماني ارکانو د پاره اهم هدایات جاری کړي دي. هغه څه هدایات دي پاغه هم تفصیلا خبره کوو. نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. دا ټول تفصیلات تاسو سره شریکېږي. ټول نړۍ په کپتان باندې خبره کوو چې کپتان جیل کې یو کال تیر کړو او هیڅ قسم شکایت تر اوسه پورې نه دي کړي. هیڅ قسم داسې خبرې نه دي کړي چې په جیل کې زه یا تنګ شوم یا زه دلته مطلب د جیل حواله سره یا د خپل ژوندۍ حواله سره هغه تر اوسه پورې هیڅ قسم شکایت نه دي کړي. نو نواز شریف هم د عمران خان نه شکست په دې خبره تسلیم کړی دی چې عمران خان د یو مضبوط اعصاب مالک ته چې د دومره ټایم په جیل کې تیر کو او هیڅ قسم شکایت نه کوي او مذاکرات کولو د پاره نواز شریف منر زاري شروع کړی دي. اوس دا خبره لکه مطلب ډیر کسان دا خبره دی چې کم زراید نو خبر زراید ایروای نیوز دی. ایروای نیوز ریپورټر دی نعیم اختر بټ هغه دا پیغام هغه دا ریپورت جاری کړی دی چې نون لیگ درې رهنما مذاکرات پوزیشن سره دي. مذاکرات پوزیشن کې تیار شوي دي. مذاکرات پکې او نواز شریف سره ناسن اولاله د حواله سره هم ټاسک ورکړی دی چې را ناسن اولا به مذاکرات کوي. مذاکرات نورو پارټیانو سره اپوزیشن سره ملاویدل کار چې کم دی هغه د را ناسن اولا دی. محمود خان چکزی سره یا مولانا صاحب سره یا څومره هم اپوزیشن اراکین دي ای سره ملاقات په صرف اور صرف را ناسن اولا کوي. مذاکرات ټاسک چې کم دی نواز شریف را ناسن اولا ته ورکړی دی. نواز شریف غواړي چې عمران خان سره مذاکرات وکړي او د دې منس کې یو بل سره کینی او د دې منس کې اسټابلیشمنت انوالو نشي. اسټابلیشمنت نه علاوه نواز عمران خان سره د مذاکرات کوي. او د عمران خان اوس د دې مذاکرات نه قبلې عمران خان ولا صفا ویلي چې زه مذاکرات هغه سړي سره کوم چې د چا لاس کې پاور دی. د فارم 47 حکومت سره زه مذاکرات نه کوم. دا ولا کپتان صفا الفاظو کې ویلي دي. د عمران خان اور پی ټی آی نه غټه پابندي ختم شو او دا پابندي پیم را په پی ټی آی لګولې و. دغه پیم را پابندي لګو نه پس سند های کورټ دا فیصله اوس جاری کړی دا چې پی ټی آی او د عمران خان نوم ته مکمل کاوریج دی ورکړل شي. مطلب په میډیا باندې د کپتان نوم د بندو د جلسې حواله سره یا د پی ټی آی حواله سره هیڅ قسم خبرونه په میډیا نه راتلل. نو سه د سند چې کم های کورټ ته هغه دا پیمرا دا پابندي چې تکړه چې څومره هم میډیا چینل دي ای د عمران خان نوم اشته شي یا د غیله کوریج ورکول شي. جی عمران خان فوجي عدالتونو ټرایل نه بچ کېدو د پاره خپل چې کم درخواست هغه په اسلام آباد های کورټ کې جمع کړی دی. ډیر خلکو بداوي چې په عمران خان به فوجي عدالتونو کې ټرایل چلی نو دا غینه بچ کېدو د پاره کپتان اوس دا درخواست په اسلام آباد های کورټ کې جمع کړی دی. بیرستر ګوهر خپل پارلماني اراکینو ته پیغام جاری کړی دی. نه مخکې چې کم پی ټی آی سره کم پارلیمنت اراکینو نو غي د پاره با چیرمن سے هدایت جاری کول. خو نه جوس نوی قانون مطابق د زرتاج ګل چې کم د پارلیمنت لیډر ټاکل دا او زرتاج ګل به د پارلیمنت لیډرانو د پاره پیغامات چې کم دي جاری کوي. په دې ویډیو کې دا اپډیټ سو د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.